شوافیو ته حنابلو چې دلته حدیث د قلتین او کې تاسو د کلی یو معنا خلک چاټي هغه لوی مټونه چې کم بده یمن د حجر قبیله نه راتلو په حجاز مقدس مکه او مدینه کې به خرڅېده. موږ در سره دا خبره ومنه، لیکن د دین خو بیا دا ثابته شوه چې اوبه قلتین ورته ورسي هغه لا یضره النجاس، یو قسم نجاست هم هغې ته ضرر نه شي رسوی، معنا نه پلیتي. اگر کا وان غیرت لون و طعمه او ریح، خوند دې بدل شي ګن، رنگ دې بدل شي، بوی دې بدل شي او صفی ثلاثه ولذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث او لا ينجس، چې نه پکې دا خو په خپل ظاهر پرېږده، په اطلاق یې پرېږده، دې کې ورسره قید دی الا ما غلب علیه اللون والریح والطعم، دا نه راغلی چې حدیث په خپل اطلاق پرېږدي د قلتین او په ظاهر، نو که د دوه قلو برابر اوبه او سپی پکې مردار پروت دي هم اودس پې کوئ، چې خوند رنګ بوی بدل وي اودس پې کوئ. تاسو تحقیقي ویلې او کلیم د حجر قبیلې ویلې چې حجاز بازارو کې خرڅېږي. ځکه نبی علیہ السلام په دغه حدیث کې دا تذکره نه ده کړې، نو حدیث به په خپل ظاهر باندې پرېږدو. نو بیا تاسو څنګه وایئ چې چېرته په دوه صفتونو دریو کې یو صفت نیم تغییر وکړي نو بیا اودس نه کړي. په مای کثیر کې او تاسو مای کثیر قلتین ته وایئ چې په مقدار د قلتین، بیرته احناف وایي دی به موږ ته وایي چې منو. په دې روایت کې دا قید ورسره نشته چې الا ما غلب، لیکن بل ځای کې حدیث کې راغلی او اقا روایت کې دا راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. وې دې سره بیا څه کوي؟ دا ګوره دا زمونږ روایت دا سوال دا د شوافیو په خلاف، شوافیو ویلو چې مقدار تحقیقي د قلتین چې ترسو تغییر په احد الاوصاف کې نه وي مونځ روا ده او چې راغی بیا خزه د بره روایت کې خو نشته، د شاته روایت کې راغی چې الا ما غلب. احناف ته وایي ولې کته چې دلته تغییر ذکر ده د احد الاوصاف، نو زمونږ مذهب ثابت شو. احناف جواب ورکوي وی حضرت دا راته ووایه تر پرونه خو زمونږ سره دا لانجې وې، تاسو په حسامی کې بیان ویلي وي بار بار چې منقطع روایت دویم نوم مرسل، کله صحابي ده کله تابعي ده کله تبع تابعي ده. موږ د درې واړو زمانو د درې واړو قسمو صحابه او تابعین او تبع تابعین مراسل منو د درې وجو نه. صاحب د منتخب حسابي ذکر کړ، امام شافعي صاحب یو نمای او دا د تابعی قول د منقطع ده. اے شوافی او تاسو خو منقطع روایت قابل حجت نه غواړي چې دا دلیل جوړ شي، نو چې یو شی ستا په نسبت باندې دلیل نه ده نو زما په خلاف یې ولې په دلیل کې پیش کړي چې دې روایت کې راغلي دا روایت خود مرفوع ده نه موقوف. منقطع ده د تابعی قول، منقطع ستا په نسبت حجت نه ده، چې حجت نه ده دې سره طهارت او نجاست مسله نه ثابتي. د احناف په خلاف په دې باندې ستاسو استدلال نه صحیح. ورته دا ډېر عجیب جواب چې تخپل خصم او مد مقابل د دې مری نه راولي سو جواب موقع مو سره نه ولني او نه جواب دی ورسره. اوس دا ګوره وای وانتم لا تثبتون المنقطع
منم چې د حکیم بن راشد بن سعد روایت کې نبی پاک وی الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعم يوري او په یو شیم نه پلیتیږي مگر کو خون نه بوی بدل شي قیل لكم هذا منقطع منم چې دلته د درې صفاتونه ذکر دي خو روایت منقطع وانتم لا تثبتون المنقطع تاسو منقطع معنی نه ثابتوي نه معنی نه یو شی اومنه ثابت شي چې وینه معنی نو څنګه به ثابتي ولا تحتجون به او تاسو دلیل نه نشئ په منقطع باندې نو فین کنتم قد جعلتم قوله في القلتين نو کچې تاسو شوافی په حدیث د قلتینو کې لفظ د قلتین حمل کوي علی خاص من القلال په خاص او مخصوص قلو باندې د جواب طلب د شیخ باریک نظر مو کې او متوجه شي موږ د قلې څو معنا کړې مې څلور بلکې پنځه هغه واخیستې قلې نه چاټه یا مټ یو شي او هغه د حجر چې راتلې بر مکه او مدینه بازار کې خرڅ من ورته وی چې حدیث د قلتینو کې چې دا مسترب فی المعنى هم ده کته تینا دقه خل چې چاټي د حجر او مټ نو سبق قلین والما قد اندام یو معنا د قلې سو قلتین چې د دوا انسانانو د قد اندام برابر شي نو کبیا پکې نجاست پریوزي نه پریږي زبر قلینو ندا قلتینو زبر قلتینو نه جبلین والا چې کله وبد دوه غرونو سرونو ته ورسې نه پریږي سبب ما اعتراض کې چې تراسل جبلین ولې اخلي ته دوه قدندام ولې اخلي نو چې کوم اعتراض په ما کې ځا مغه اعتراض پتا باندې چې تر قلتینو نه دغه چاټي او قلې د حجر ولې اخلي شیخ صاحب باو کا تجر و بائی لا یجر قلہ په کلام عربی کې پنځو معناګانو د پر راغلي تتینا قلہ خلی چاټي او ما ته وی رسول جبل ته نه ماخ ما ته وی قد اندام ته نه ماخ لنته ولته نه فلهذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال کچېته په قلہ کې دا احتمال چې چاټي او مټ خدا احتمال مستچ قد اندام برابر د رسول جبل برابر یو نو چې احتمال نشي استدلال باطلی وانتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به فان كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من الخلال جاز لغيركم معاذ غير نصوص مراد احناف واحناف لپاره روا ده ان يجعل الميات على خاص من الماء چې دا اوبر خاص وبو ګرځي چې هغه ماء جاری او ماء کثیر دی فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الاثار الاول نو داسې او توجیه به وکړي چې هغه سره به ټول آثار مرویه په دې باب کې په من کې تطبیق راشي ولا يخالفها او تضاد به پاتې نشي چې دا مای کثیر مراد ده مای کثیر سره د جریان نجاست نه پاتې کیږي هغه پلیتیږي نه په ګندونو باندې وإن كانت الآثار الأولى التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من بلوع الهبة فيه. ورا حضور په ولاړ وبو کې امتیاز مکو چې بیا راو دسم کوي وصل او دا څنګه سپېچ بلوخي خلوي وزل وي چې پښو وهي درېزه عام دا عام د اس مولانا که یو پیاله وبي په یو جام کې په شي خلو ولا نه فن بدليږي دی رنگ بدليږي او نه بوی بدليږي او بیا په کار دار چې د مای کثیر وې د استعمال دی جایز شي سپېچ په اولو یا چاټي کې او وړه چاټي کې مانګي بالټي کې خلو وي نه خوان بدليږي نه رنگ بدليږي نه بوی تا ته یو بم لري کا وزل دالو خې نو چې هغه تاسو خاص وبو باندې ګرځوي نو خو فلهذا چې هغه وبلي چې جاری نه دی الله لم يذكر مقداره وجعل على مقدار ذکر نه دا وجعل على كل ما لا يجري ما راکت ما قلیل هر غوبلی چې هغه جاری نه وي ځای په ځای ولاړ وي
ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري بعد حدیث قلتین چې ذکر د اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث دا به حمل کو بمای جاری باندې او چې بولنه من راغلی کوو کې حمل کو بمای راکت باندې مای راکت قلیل او مای دغه ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره. نو په مقدار ته نه ګورو چې د قلتین د دوه چاټیو برابرۍ حتى لا يتزاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب. بس چې داسې طالبونه یې چې هغه یو طرف ته اودس کې بل طرف نه خوځي یا لس پلسو کې نو چې ته د دې نه دا مای کثیر والی نو بیا د ټولو روایاتو په منځ کې تضاد او تعارض نه پاتې کیږي. وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذا الاثار. دغه خبره چې موږ وکړه چې یو مای کثیر ده او بل مای قلیل ده او مای قلیل مای راکد او مای کثیر مای جاری او د قلت او د کثرت اندازې تحقیقی نه دي تخمینی دي. دغه معنا د دغه آثار مربیه او چې موږ وکړه د کثرت او د قلت خبره دا د امام ابو حنیفه قول دا د امام ابو یوسف قول دا د امام محمد وقد روي في ذلك ګوره د څوارلس دلته چې دا مخکې کوم روایتونه دی راوړي وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم. ځینې روایتونه داسې راغلي د صحابه کرامونه چې عمل د صحابه فتوی د صحابه عمل د تابعینو فتوی د تابعینو موافق دي لتوجيه احناف سره. ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن عطاء ان حبشيا وقع في زمزم د زمزم په چینه کې یو حبشي پرې وته مړ شو. عبد الله ابن زبیر د مکی گورنر حکم وکفانو زهما او ټول وبرو بس ودې کته کنه وما دا څوي فجعل الماء لا ينقطع دا لاند چینه نه دا وب داسره خټ کې دي چې باندې دي نه چې وکته عین تجري من قبل الحجر الاسود د حجر اسود له طرفه یو سترګه چې سمې دا وب کې را خټ کی نو چې څومره وستیل ته وب زیاتې دي. فقال ابن زبير حسبكم و بس څومره مراو وستې دا ډیری د دې حکم د ما جاری ده بس دا ډیری. وما قد حدثنا حسين بن نصر حدثنا الفير وای خوشوي کنه ګوره کنه پلیته ده نو ولي ابن زبير ویل چې دا وبره وباسه. سوريابي حدثنا سفيان اخبرني جابر عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال قد وقع غلام في زمزم ونظفت هغه وبې ټول راوېستل یاره. وما قد حدثنا محمد بن حزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد سوارلس آثار امام طحاوی د صحابه کرام او د تابعین کرام نقل کړي په دې خبره باندې چې د قلتین نه مراد ماء کثیر دي نه ماء قلیل او د قلتین تهدید دا ټیک نه ده حقیقي نه ده بلکې دا تخمینی ده دنه ډیری او مراد دي کو ذکر د قلتین راغلی ده او قلتین روایت مسترب ده یو معنا ته نشه اخیسته نه یو مستقل. عن عطاء بن سائب عن ميسرة أن علي رضي الله عنه قال في بئر وقعت فيها فارة فماتت قال ورچ مګه په کوی کې پریوزی مګه عمرشي یا بل زیروه فنزها حتى يغلب کلمه اوپر او باسه ځکه پلیت شوې تر سوچ او په پتا غالب شي یعنی کدا کوی کې لاندې چینی وسترګي او ډېر راخټ کیږي او ته څومره راو باسه عمر زیاتیږي نو 200 بوخي برو باسه حکم په طهارت باندې وکړي. وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الروعني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزادان عن علي رضي الله عنه قال إذا سقطت الفار أو الدابة في البئر فأنزحها حتى يغلب الماء. الله شاء. وبه قال حدثنا محمد بن حزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ابي المهزم قال سالنا ابا هريره عن الرجل يمر بالغدير یو لوی طالب ته په دشت بیابان د غرب لمن کې یقول فی خلق کې امتیاز کوي
وکی کنا قال لا فإنه يمر به اخوه المسلم تاب کی امتیاز وکړه بل مسلمان راغتی لیدل نه فیشرب من اغنه بس او داس کوي وین کان جاریا دا ولاړی دی ولاړی وین کان جاریا فليقل في انشاء ور بیا من شاء ولو کروانی وبي نو کاغه کې بوله کستا خو خي اگر کا آدابنا خلاف کوي هغه کې اجازه شته. وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه مثله. وما قد حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي في الطير والسنور. مرغه او پیشو ونحوهما یا د مرغه او د پیشو مربل حیوان یقو فی البیر چې دا کوئی د پریوز یو مرشي ګوره بیا خو تاسو په درې مو یې ویل چې یو نفس مړ کېدل دی یو د مرګ نه پس پړسېدل دی یو د پړسېدو نه پس راجېدل دی د درې وارو حکم جدا ده چې پریوته او مړه شوه پکې نو بیا تا ته دا وایي چې نفس پریوتو سره چې مړه شوي نو څلوېښت بوقي او چې بیا پړسېدلي نو اتیا سل شپږ شلو پورې دي او چې ریجېدلي ټول یو به یا 200 بوقي. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي قال يرزق منها 40 دلوا. وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن سبرة الحمداني عن الشعبي قال يدلو منها 70 دلوا. اویات څلوېښت وجوبا او 150 سره استحبابا دي کچرګه پیشي پرې وتل او پرسېدل نه و نو څلوېښت موقع وستل وجوبا او 150 سره استحبابا نو زکه دي کې بیا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى